أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. سورة الأعراف 177 نمبر آیات ہے. په دې آیات کې د بلعام بن باعوره چې کوم څه شوي دي د هغې وجه او د هغې سزا تاسو ولیدله. نو دې آیات کې دا ذکر کېږي چې دغه حالات د ټولو علماء سو دی. کم خلک چې د آسماني آیاتونه ښه پیژني، شرعي احکام یې ښه معلوم کړي دي چې د آسماني کتاب آیاتونه دي او د هغې باوجود هغې نه قایل کېږي، د هغې مخالفت کوي، نو دغه ټولو خلکو چې څومره د قیامته پورې راځي دا خصوصیت د بلعام بن باعوره نه، د قیامته پورې چې داسې کارونه څوک هم کوي نو د هغې ټولو حالات ډېر بد دي په شان د بلعام بن باعوره باندې. نو قیامته پورې دا یو مستقل عبرت او نصیحت شو چې څوک به دین او بشریت باندې یو بل مطمئن شي، پوه شي او معلومه کې بین تکذیب کوي نو د هغې حالات بد دي په شان د بلعام بن باعوره. هر څوک شي الله وایي سا ډېر بد دي. مثلا القوم الذين حالت د قوم هغې کذبو چې هغې نسبت د دروغ کوي بې آیاتنا زموږ آیاتونو ته. مثلا په معنا د حالت سره دی. د هغې قومونو حالات ډېر بد دي چې هغې نسبت د دروغ کوي زموږ آیاتونو ته. وانفسهم كانوا يظلمون او په خپلو ځانونو باندې دوی ظلم کوي. وانفسهم كانوا يظلمون کې د عربۍ قاعده دا ده چې کله کانو په معنا کانو په هغه فعل باندې داخل شي چې کوم فعل د مستقبل سره تعلق لري، لکه یظلمون. نو چې کله کان د په فعل مستقبل باندې داخل شي نو په معنا کې دوام او استمرار پیدا کیږي. نو معنی دا شوه چې وان پوسهم په خپلو ځانونو باندې کان یظلمون همیشه ظلم کوي. ظلم څنګه ځان باندې کوي؟ مطلب یې دا دی چې کم کسان د دین او د شریعت مخالف دي، د دین او د شریعت مخالفت باندې بدلې چې چا نقصان وکړي د الله تعالی نقصان خو نشي کولی. خانو دا نقصان ټول خپل ځان خراب. نو د دین او د شریعت سره ډغرې وخل داسې دي لکه سړی چې غر سره خپل سر جنګوي او غواړي چې په دې خپل سر باندې دا غر اخوا وارته ورانې کړي. نو ښکاره خبره ده سر به مات شي، غر به خراب نه شي. نو د دین مخالفت کول او د دین سره ډغرې وخل دا په خپل ځان باندې په خپل ظلم کول دي. ځکه دغه کمزوری جسم، کمزوری ساخت، کمزوري صلاحیتونه دا به د الله تعالی د دین سره مخالفت وکړي او څه به وکړي هېڅ هم نشي کولی. نو دا مسله واضحه شوه چې د شریعت مخالفت د خپل ځان سره ظلم دی، د هېڅ چا سره بل ظلم نه دی بلکې د خپل ځان سره ډېر ظلم دی. ځکه د بل مسلمان مخالفت وکړي د دین په خاطر باندې نو هغه چې ستا د لاسه کم کړاوونه او دردونه تېرې د هغې ته الله تعالی باقي د اجر ورکوي او ګناهونه یې معاف کېږي. نو هغه کړاوونه د هغه فایده کې بیا پرېواتو. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. من يهد الله هغه چاته چې الله هدایت وکړي فهو المهتدي نو هغه سمه لار موندونکی شي. ومن يضلل هغه چا لره چې ګمراه کړي فاولئك هم الخاسرون نو دغه کسان تاوانیان دي. په دې لنډ آیات کې څو اهم مضامین ذکر شو. یو دا چې هر سړی د هدایت موندلو کې الله تعالی ته محتاج دی. د الله تعالی د مرستې نه بغیر څوک هدایت موندلی نه شي. نو د هدایت په لاره کې د حق او پېژندلو په لاره کې د حق د ملګرتیا په لاره کې د الله تعالی نه مستقل دعاګانې غوښتل، د الله تعالی په احکام باندې عمل کول دا ضروري خبره ده. نو کوم کس چې علم حاصلول غواړي باغې عمل کول غواړي نو هغه لپاره ډېر ضروري ده چې د تقوا او د دیندارۍ لاره به ونیسي. حرام او ناجایز او ظلمونو ګناهونو نه به ډېر لرې اوسېږي. د الله تعالی مرسته به سره ملګري شي. د هغې نه بعد دی په دین باندې عمل کولی شي او دین پېژندلی شي. نو دین پېژندل او په دین په لاره باندې تګ کول د الله تعالی د مرستې نه بغیر ممکن نه دي. یو دا خبره شوه. دویم دا چې ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون هغه چا لاره چې ګمراه کړي الله تعالی بر نه څوک ګمراه کوي نه بلکې د انسانانو د اسبابو په بنیاد باندې ګناهونه دومره ډېر شي چې الله تعالی ورته په قهر شي او د هدایت هغه مدد لري کړي صرف د ګمراهۍ لاره ورته وښيي. دا مضمون چې کوم دی د دې په شان مضمون او د دې په شان کې حاصل دا به ختم الله علی قلوبهم کې تېر شوي دي.
چې الله تعالی دوی په زړونو باندې مهر لګولې ولې لګولې دا به ظلم نه نو ظلم نه دی د دوی د اعمالو وجه د دوی دومره اعمال ګناونه کړي دي د هغې په وجه باندې زړونه تک تور شوي دي اوس الله تعالی ول زړونه باندې مهر لګولې د اسلام قبلولو ځای به کې پاتې نه شو دغه اجرتي قاتلان ظالمان خونکاران بدمعشان د هغې زړونه تک توري او د اسلام سوچه مخالفین دشمنان چې ټوله شپه ورځ ګناهونو ته پراته او د اسلام او د شریعت په خوا باندې اډوله ورځي نه د هغې وخت لنډې هم دا چې په دین او شریعت او مذهبي خلکو پورې ملنډې مسخرې وکړي هغه خلکو ته هدایت کول ډېر ګران کار دی هدایت ته نه کېږي انسان چې الله تعالی پیدا کړي نو پیدایشي طور باندې خو نبي علیه السلام فرمایي چې کل مولود یولد علی فطرة الاسلام هر ماشوم په فطرت د اسلام باندې پیدا کېږي بیا د ماحول په دمه سرانداز شي نو نبی علیه السلام فرمایي چې بعدو والده یحوذانه او ینصرانه د دې مور او پلار چې کوم دي مشران هغه یا يهودي جوړي یا نصراني جوړي خو فطرتي هر سړی مسلمان بیا چې کله دې غټ شي په ګناهونو لاس پوري نو بیا الله تعالی نظام دا دی چې ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی ظالم خلکو ته هدایت بیا نه کوي او دغه شان کې الله تعالی فاسقانو ته خپ ویږي په ګناهونو مټ راټینګ کړي د عزت د وجنه دې ته الله تعالی بیا هدایت نه کوي چې خپ ویږي بیا ګناهونه کوي په خدای څخه هر چا نه ګناه کیدی شي اکثر علماء لیکلي دي چې په دې کائناتو کې چې کوم خلق مخلوق وسیږي مثال په تور باغې کې فرشتي دي پیریان دي انسانان دي او دا ټول چې کوم دي نو د شریعت باندې مکلف دي فرشتي هغه مخلوق د غلطي بالکل نه کوي هم مستقیل د شریعت پابند چې سم متویل شوی د قصې عمل دي او دوی ضرورت جسمانی ضرورت هم نه لري ولګي تند د ګرمۍ د یخنۍ د نه مخصوصي ضرورت نه لري دویم قسم چې کوم دی نو پیری دی او انسان دی پیری انسان دنیاوی ضرورت لري او بیا انسان په نسبت د پیری باندې لږ زیات لري نو بیا د انسان چې کوم دی در پیری نه بده کې بدل دی چې انسان کله ګناه وکړي نو به ګناه په خیمانه کیږي اکثر انسانان لکه آدم علیه السلام نم غلطي وشوله په خیمانه توبې وکړي او جړای کوله الله تعالی ته دعا وکړه د فرشتي په ذریعہ باندې او بس توبه ما قبول شوله او د انسانانو پلار دی پیغمبر دی د لوی شان انسان تر شوی دی اگر چې غلطي شوی کو دای دي شوی د دې په مقابل کې شیطان ابلیس لعین هغه نه هم غلطي وشوله سجده ونه کړله خو د دوانو غلطو کې فرق دا دی چې شیطان په خپل غلطي باندې کلک ودرې د توبې نه ایستله په خیمانه کېده نه او اوس هم کلک ولاړ دی اوس هم د خپل لښکر سرپرستی کوي او د اسلام په مخالفت کې کلک ولاړ دی خپل ځای ټینګ کړی دی هغه لعین شو مستقیل لعین مردود وګرځېد آدم علیه السلام نه کوتاهي وشوله توبه وکړه آدم علیه السلام دغه شانته کې ونه ګرځېدو د دې حاصل دا دی چې د هر انسان نه خطا ګناه کېدی شي خو چې کله انسان په ګناه باندې کلک شي نو الله تعالی د دن الله راورکي په گمراهۍ کې ورواچ او چې کله په ګناه باندې پخېمانه الله تعالی ورته هدایت کوي او معاف کوي سملار ورته کوي نو هغه کس الله تعالی گمراه کوي چې سره د پوی او شعور نه د عزت په بنیاد باندې د اسلام مخالفت شروع کړي او خو ورته پاتې خو بس عزت کوي چې د پلان کې د وجنې د سکومه د ډینګي د وجنې د سکومه عزت مټین کړي اگر چې بس اسلام او شریعت کې دا خبرې نشته دی خو بس پلان کې می بدی شي دا خبره پلان کې کله زه وس نه منم دسې کسان الله تعالی بیا ګمراه کوي دین اختیار واخلي نو د دې مخکې چې کله دې په دې کارونو لاس نه پوري کړي نو الله تعالی دې بارک فرمایي چې فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا تاسو د په تکوینی نظام کې پوره اختیار درکړی دی چې ایمان راوړی شي کې نه راوړی هم کفر هم کولی شي او که څوک کافران شون به جهنم ته اچو بل ځکه الله فرمایي چې وهديناه النجدين ما د انسان او پیری ته دوه لارې خولې یو د حق لار ده بل د باطل لار ده نو دغه خودنو نه بعد چې کله څوک په ګناہوں ظلمونو کې زړه ټینګي نو بیا د الله تعالی د اختیار لري او بیا هغه وروسته الله تعالی د نور احوال بیانوي چې د انسان نه د یو شی جوړ شي چې وګونه به خلري خو دي وګونه باندې به حق خبره بالکل نه رادن کی زړه بل لري خبره زړه باندې بده سوچ فکر بده کائناتو کې نشي کولای د الله تعالی د دین او شریعت باره کې به بالکل فکر کار نه کوي دغه شان د کې د بستر ګلري خو دومره لوی کائنات زمکه او اسمانونه دومره سیاري ستوري دا بیني او دومره زمانه بدلون بدایيني
د حالاتو بدلیدل را بدلیدل خو بدن باندې په پروټي اثر نه کوي داسې شی به ته جوړ شي نو الله تعالی وایي ومن یضلل هغه چا لره چې ګمراهي کوي فاولئک هم الخاسرون دغه کسان تاوانیان شو یو دا چې هدایت او ګمراهي د الله تعالی په اختیار کې ده او دویمه دا مسله ده چې تاوانی کس څوک دی هغه کس تاوانی ده چې کوم د شریعت نه بېلارې دی څنګه ولی دغه شو خساره شو ځکه ګناهونو په وجه باندې په دې دنیا کې مذهبونه راځي نو دنیا هم خرابېږي اطمینان او سکون په ژوند کې ونه یې بیا دې پسې برزخي ژوندګي ده د ګناهونو په وجه باندې برزخي ژوندګي بیا هم خراب شي عذابونو سره مخامخ بیا دې پسې آخرت احوال شروع کېږي آخرت احوالو کې به جهنم ته غورځېږي او د جنت لوی نعمتونو نه محروم کېږي نو دا سراسر خساره او خساره شو په دې کې فائدہ بالکل بستر کو باندې رانه الله تعالی فرمایي ولقد ذرأنا لجهنم یقینا من پیدا کړی د جهنم د پاره کثیر من الجن والانس ډیر د پیریان او انسانانو لهم قلوب د هغوی د پاره بزرونه لا يفقهون بها خو باغې معنی به پوهه نشي حاصلولی سوچ فکر حق باطل معلومات د بزر سره کیږي خو ردی د زړه دومره ګنده شي د ګناهونو په وجه باندې چې بیا دغه کیفیت او دغه صلاحیت سلب شي من پشي بیا نشي کولی ولهم اعین او ردی د پاره بسترګي لا يبصرون بها چې نه بیني په هغه باندې ولهم اذان د دې د پاره بغوګونه لا يسمعون بها چې نه به اوري په هغه باندې حقي خبرې په نشوري نو دا د اسلامي د اعیانو د اسلامي تحریک کارکونانو د لپاره مستقیل دیو تسلی زګینه هم دي چې کوم خلک په دې لیول باندې الله تعالی گمراه کړي دی او دې لیول تر رسیدلی دي نو بدغه پس خبرکیږي چې دا ولی بیلار دی ولی سمې لار ته ناراضي بس تا ته پته ولګي دغه چل او دوی مدد شي کتر د سره دښمنی کوي او دین او شریعت منځ کې رکاوټ جوړیږي مسلمانانو ته رکاوټ جوړیږي نو هم پروا یې مکوا برته ورسو چې په اولایک هم الخاسرون دا سم تاوانی خلک ته تباہ برباد دي اګه بدل لار کې سم مسالې پیدا کړي ته حق لار باندې رواني نو دغه کړهونه ساده پر بیا پیدا جوړیږي تاوان نه جوړیږي الله تعالی اولایک دغه کسان چې برسترګو او غوګونو او پزره باندې د الله تعالی علم بصیرت نشي حاصلولای کل انعام پشان د سارو باندې دي بل هم ازوال بلکې د دین هم زیات گمراه دي د خلک چې کنده یعنی فاسقان فاجران او کافران دلته کې وایي چې د دې غوګونه سترګې زړه هیڅ شي امکار نه کوي او دا معطل دي بیا وایي چې در سارو پشان دي کې بلکې د هغې نه هم زیات گمراه دي نو دې څنګه کې یو ظاهري غونته کې سوال جوړیږي چې کافران چې من کوم یو دا گمراهان یو دومره چالاک او دومره چلی خلګي او دومره چلباز او داسې چالاکیان به خلکو باندې کوي چې خلکو باندې بالکل شپه ورځ ګډوډ کې دا د سره وان کړي دی سوي نو معلومیږي چې دا خره ډېر زیرک غونته کې دی او خيار معلومیږي ردین علاوه کافران موږ یو چې مصنوعاتو کې ډېر مخ کې تللی دي دنیوي مصنوعاتو کې د څه ویل کېږي څو سیارو ته خطر دي یا به خطر یا به نه خطر او خدای څنګه کې مصنوعات یې موږ یو دا جازونه غاړي وسایل د مکستر ګوینو دین خو معلومیږي دا چې دا سيزونه د دې حواس ټیک دي صحیح دي کار کوي خو قرآن وجه دا کار نه کوي دې ځکه مفسرین د دې یو بهترین تحقیق ذکر کړی دی مفسرین لیکلي دي چې الله تعالی کم کائنات کم مخلوقات پیدا کړی دي اگر سيزونه ډېر سيزونه موږ د سينو چې موږ فکر دا چې په دې کې شعور او عقل بالکل نشته شعور او عقل سنه په هر شي کې موجود دي او ځکه قرآن دا هغه ذکر کړی دی چې و ان من شيء الا يسبح بحمد ربه په دنیا کې دا څومره شي نه نه کې دا شي ولې نه دي دا حمد الله تعالی تسبیحات وي او چې تسبیحات وي نو معلومه کې د دې شعور عقل او صلاحیت موجود دي اگر چې خلک په پويږي نه خدای وي قرآن وایي چې دای وي بیا دا شعور او عقل چې کم دي په دې کې خپل درجات دي ځنه ستونو شعور او عقل په دې لیول باندې دا چې هغه دومره کم دي چې انسان احساس نشي کولای لکه د ګټو احساس واخله شعور واخله دغه شان د خټو او د خاورو شګو شعور را واخله چې انسان دې احساس بالکل نشي کولای هغه نه حرکت کوي نه غټيږي او نه پکې ظاهري څه بدلون معلومیږي نو موږ اړول پویګو نه چې دې کې لګني شعور او عقل شته موږ عام جمادات ګڼو نو دا ډېر په ناقص درجه کې بده کې علم او شعور شته خود دغه ټول شعور او عقل چې الله تعالی به مخلوق تقسیم کړي دي نو دغه بدسه لیول باندې ورکړي د دغه مخلوقات خپل ضرورت پوره کوي بل چاته احساس نه کیږي
دویم نمبر په دې کې بوټي دي، بوټي ونی په دې کې شعور او عقل په نسبت د ګټو باندې ډېر زیات دي، ځکه چې موږ نو دا د ځمکې نه راخیږي پورته غټیږي حرکت کوي، نو دغه غټېدلو نه موږ اندازه لګولی شو، د دې میوو نیولو نه موږ اندازه لګولی شو، د دې د وچېدو نه موږ ته اندازه لګي چې په دې کې حد پورې شعور او عقل سیوا دی. بیا د دغې نه وروسته حیواناتو ته راشه. حیوانات داسې څیزونه دي دا باقاعده بچي راوړي، دا د ګرمۍ او د یخنۍ اندازه لګولی شي، د ولږې اندازه لګولی شي، دا ځان د خوراک پیدا کوي او دا دشمن پیژني، دشمن نه ځان بچ کوي. نو دې مرحلو ته چې موږ د حیوانات وګورو نو موږ ته اندازه ولګېده چې په نسبت د ونو باندې په حیواناتو کې عقل نور هم سیوا دی، شعور پکې نور هم سیوا دی. بیا د دغې نه وروسته د حیواناتو نه وروسته انسان ته راشه. انسان چې کوم دی نو په هغه مرتبه کې دی چې د عقل او شعور د ټولو نه الله تعالی سیوا ورکړی دی، ځکه چې د باقي مخلوقات چې دی نو دا دومره حده پورې مکلف دي چې د ژوند ضرورت پوره کړه، بس اخو بشریت باندې مکلف نه دي. او انسان په دې باندې مکلف دی د خپل خالق پیژني، د خپل خالق نظام به معلومي په هغې باندې به چلیږي. بیا چې کله دی سم وچلیږي نو ښه بدله به ورته میلاویږي، چې چپ لاړ شي الله تعالی به ول عذاب ورکړي. بیا الله تعالی د در ترقۍ دپاره یو کولاو میدان ټاکلی دی، دا انسان کولی شي چې په خپله محنت سره دومره مخکې لاړ شي چې د فرشتو نه هم مخکې لاړ شي، خپله مرتبه د فرشتو نه هم مخکې بوځي. دا هم کولی شي په نیکو اعمالو سره، او دا هم داسې کولی شي چې د ګناهونو په وجه باندې دومره ریوس ولګوي چې د حیواناتو نه هم بدتر حساب شي. اوس کوم انسان چې دغه مقصد وپېژاند او دی په دې باندې پوهېږي چې یاره الله تعالی زه د نورو مخلوقاتو غوندې کې نه یم پیدا کړی، دا باقي مخلوقات څاروي ونې ګټې دی زما د فایدې دپاره پیدا کړي دي، او زه خالص د خپلې بندګۍ او نظام دپاره پیدا کړی یم، زه به الله پېژنم د الله تعالی مرضۍ مطابق به ژوند تېرو. بیا د هغې نه وروسته به ما ته د ښو کارونو باندې ښه بدله میلاویږي، د بدو باندې بده خرابه بدله میلاویږي. دا عقل چې دم پیدا کړو او په دغه لاره باندې روان شو نو د سترګې عقل حواس ټیک استعمال شو. خو که دې انسان داسې وکړله چې بس د حیواناتو غوندې کې جسماني ضرورت ته مخه کړه چې صرف خوراک را پیدا کوي، خوره خپل خواهشات پوره کړه، د هر ځای نه شي وسایل لا پیدا کړه، د هر ځای نه شي، او د الله تعالی هغه مقاصد چې کوم الله تعالی ولدي پیدا کړی دی هغه نه بالکل هغه ته شاکول او هغه باندې نه چریدل، نو دا داسې شو لکه خپل حواس چې معطل پرېښي بیخي هېڅ کار یې ته اخیستلی نه وي. نو چې انسان چې کوم ځای کې معطل ذکر شوی ده چې حواس یې کار نه کوي، نو حواس یې څه شي باره کار نه کوي؟ د فاسقانو کافرانو د خپل مقصد په باره کار نه کوي. اگر چې د جسم د حفاظت دپاره او د جسماني ضرورتو باره کې خو دې ښه ماهر دی کار کوي، هغې دپاره خو ګړي بېزې هم پوهېږي، ګیا پېژني، خوراک به پېژني، خپل د کېدو ځای پېژني، یخني او ګرمي معلومولی شي، هغه حیوانات هم پکې زموږ سره شریک دي. خو کمال دا ده چې انسان د خپل ژوند مقاصد معلوم کړي. هغه چې کوم بل ځای کې ذکر شوی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یا انسان ما د خپل اسلامي نظام او د خلافت دپاره پیدا کړی دی، انی جاعل فی الارض خلیفه. نو چې دغه مقاصد یې معلوم کړو په هغې پسې روان شو نو هر حواس صحیح شو، په دغه کې استعمال کړو. اوس دې ځکه کې چې کله دی حواس صرف د جسماني ضرورتو دپاره استعمالوي، دین دپاره نه استعمالوي، نو دی حیوان یو شانته کې شو. بیا الله تعالی وایي چې نه د حیواناتو نه هم ورخوا دی. نو د حیواناتو نه ورخوا خو ځکه دی چې ګوره حیوانات د خپل ژوند ضرورت لټوي، خو هغه په شریعت باندې مکلف نه دي. نو چې په شریعت باندې مکلف نه دي او هغه شریعت زده نه کړو، د خپل مالک او د الله تعالی احکام زده نه کړو چې کوم شریعت دی، نو په دې کې خو څاروی غیر مکلف دی، هغې مخ الله تعالی مجبوره کړې سړي به د په دې نه دی، او دغه ضرورت یې حیوان باندې سړي به د ښودلي نه دي. نو په دې کې حیوان چې کوم دی هغه د دې نه بهتر شو، او انسان ته د هر څه میلاو دی، د داسې موارد او بیم نه کوي. یا داسې ووایه چې حیوانات الله تعالی د انسان د خدمت دپاره پیدا کړي دي، خو دا څاروی دا کم عارضي مالک چې کوم د انسان د مخالفت نه کوي، که غوی دی نو خټیک ولا یوه کوي، که غوا د خټیک ولا شوده کوي، که اوښ دی نو خټیک ولا بارونه وړي. دغه عارضي مالک چې انسان دی او د سر اختیار دغه مخالفت نه کوي، پوره خبره یې اوري، ځکه هغه په دې باندې الله تعالی پوهه کړې ده چې بس ستا را ژوند دی انسان ته ما واله کړی د خدمت پکې، او هغه په دې کې بغاوت نه کوي. خو انسان چې کوم دی د خپل مالک حقیقي چې ښې پېژندلی د دې دپاره هم پیدا دی، د هغې خبره نه اوري، د هغې دین معلومات نه حاصلوي، په هغه لاره باندې نه چلېږي، نو په دغه لیولې چې امر راواخلې نو انسان د داسې انسانان چې هغه د شریعت نه بېلارې دي، د اسلام نه بېلارې دي، د حیواناتو نه هم په دغه لیول باندې بدتر شو. نو په دې دوه طریقو باندې ګمراه خلک
او کافران د حیواناتو نه بدتر کیږي په دغه وضاحتونو په بنیاد باندې نو الله اولئک دا کسان کل انعام په شان د سارو دي بل هم ازول بلکې د دین هم زیات گمراه دي او زیات گمراهي دوه وجوهات تستمویل اولئک دا کسان هم الغافلون دوی نه خبر دي د خپل مقصد نه چې موږ څه د لپاره پیدا یو